ها students پانکوی نن د مسا ټاپک جین ایکسپریشن څه نامه ده جین ایکسپریشن اوس students متپاته ده چې مو کومه ډي ان اے ده چې مسا ډي ان اے دی ډي ان اے چې مسا خاص سیگمنټس دي چې هغه سیگمنټس ته منمایر کو جین فار ایگزامپل دا کوم ریجن ده چې مسا یو جین ده فار ایگزامپل دا مسا بل جین ده اوس د کوم څه جین دی چې څه خاص سیکوینس دی دا چې کوم څه خاص سیکوینس دی د کی یو چې څه جنیټیک انفارمیشن دی جنیټیک انفارمیشن یا جنیټیک کوډ دی هغه جنیټیک کوډ چې لپاره دی یو خاص پروتین لپاره وي چې لپاره وي پروتین لپاره وي اوس پام کوئ سټوډنټس فار ایگزامپل د کوم مت هایلایټ کړي چې مسا یو جین دی د کې د کوم څه د جنیټیک کوډ دی صحیح دی او دینه جوړیږي مسا پروتین اوس له خبرې ته پام کوئ چې جین ایکسپریشن چې ویل شي اوس د کوم څه د جین دی دا جین د کې د کوم پروتین د پر چا دی کوډینګز دي ا جنیټیک کوډ دی کله چې شي ایکسپریس شي ایکسپریس مطلب دی چې د کې کوم انفارمیشن دی مغنه چې کی مسا کوم پروتین دی مغه جوړ شي مطلب دی کې د جین کې د کوم څه کوډ وو مغه چې د پاره وو پروتین د پاره وو چې کله دغه جین کوم دی د شي کې ځون ایکسپریس کی ام دي ته ویل شي جین ایکسپریشن مطلب د کوم جنیټیک انفارمیشن وو اوس مغه خاص کوم پروتین دی فنکشن ته کنورټ شو صحیح دی اوس د کوم څه د جنیټیک کوډ دی جنیټیک کوډ دا چې د مسا جنیټیک میک اپ دی جینوټایپ دی چې د مسا جینوټایپ او کوم څه پروتین دی پروتین چونکه پروتین کوم د مغای مو سټرکچر جوړي کزوایم فار ایگزامپل دغه ځکه د جین د مسا جنیټیک انفارمیشن دی فار ایگزامپل چې د پاره دی کزوایم ما کوم څه آی دی هغه کلر به څنګه وي و دا جنیټیک کوډ دی و دا کله جنیټیک کوډ چې کی ځون ایکسپریس کی هغه پروتین جوړ کی صحیح دی هغه پروتین ډیسایډ کوي فار ایگزامپل ما کوم آی کلر مغه چې دی بلیک دی اوس دا جنیټیک میک اپ جینوټایپ پروتین چې د مساغه کې فینوټایپ دی چې د مسا فینوټایپ دی مطلب چې شو جین کلا جنیټیک میک اپ نا کنورټ شي چې تلوړ شي فینوټایپ ته ځون ایکسپریس کی اندی ته منمایر کو جین ایکسپریشن The gene expression چې د مسا is the process by which the information encoded in a gene چې و جین کې کوم انفارمیشن انکوډډ ده اخی کوم انفارمیشن ورکې ده is turned into a function مغه یو فنکشن ته کنورټ شي or non coding RNA یا non coding RNA ته کنورټ شي صحیح ده اوس پام کوئ سټوډنټس کوم څه دغه متخیو بیا خو کم سے کم تاسو پاتې مکه دا نون کوډینګ RNA ته سپاته ولګي اوس ډي ان اے کومه ډي ان اے دی ډي ان اے نو مسا درې ماډلز کوم دي RNA جوړیږي یو مسا جوړیږي رایبوسومل RNA صحیح ده یو جوړیږي مسا میسنجر RNA یو مسا جوړیږي ټرانسفر RNA کزوکسون د کوم سا رایبوسومل RNA ده دا مسا جوړیږي تاسو اوريدي رایبوسوم کې ویلی وی مو کوم نیوکلیولس ته نیوکلیولس اف د نیوکلیس کوم نیوکلیس کې مسا نیوکلیولس ته هغه ځکه مسا ډي ان اے نا کوم هغه جوړیږي مسا RNA اور RNA رایبوسومل RNA کوم سا داد وادي میسنجر RNA پلس ټرانسفر RNA داد وا جوړیږي مسا مو کوم سا نیوکلیوپلازم ده نیوکلیوپلازم اف نیوکلیس مطلب د غدری مس جوړیږي نیوکلیس کې نه لیکن کا سپیسیفیک زوینه وکسو کوم سا اور RNA ده مغه جوړیږي مسا نیوکلیولس کې
او کوم څه میسنجر ار ان اي ټرانسفر ان اي کوم هغه جوړیږي نیوکلیوپلازم اف نیوکلیس کې. اوس پام کوئ سټوډنټس، یوه خبره به ذهن کې یاد وساتئ. که زه تاسو ته یو هغه دیر کوم جنرال کنسپټ دیر کوم، که زه وایم فار ایگزامپل دغه ځکه زه وایم چې فار ایگزامپل چې د موسی ډي ان اي دی، چې د موسی ډي ان اي دا چې کوم موسی ډي ان اي دی سټوډنټس، دی ډي ان اي نه یو خاص هغه موسی سیکوینس وي، خاص سیکوینس. فار ایگزامپل دا دی جین خدای موسی خو یو داسې سیکوینس دی چې هغه کې صرف کوډینګ، چې صرف کوډینګ چې دپاره وي پولی پیپټاید دپاره وي، پولی پیپټاید. څه مطلب شو؟ چې هغه مخته پروټین جوړوای شي. اوس د کوم څه دغه خاص سیکوینس دی چې دې کې موسی او کوم څه سیکوینس دی هغه صرف پولی پیپټاید دپاره دی. څه مطلب شو؟ دا موسی جین دی، دینه به جوړیږي موسی میسنجر ار ان اي. ویلی صرف میسنجر ار ان اي کې دغه قابلیت شته چې هغه مخته چې شي ترانسلیټ شي. کله ترانسلیټ شي هغه نه جوړ شي موسی پروټین، چې جوړ شي پروټین جوړ شي. اوس دا یو کوم جین دی چې د کې خاص انفارمیشن وو میسنجر ار ان اي دپاره یا خاص پولی پیپټاید دپاره، دا شی خاص جین ته منمایر کوو سیسټرون. څه نمایر کوو؟ سیسټون. مطلب د کوم سیسټون دی موسی داسې جین دی چې دا چې کوي موسی دینه مخته جوړیږي موسی میسنجر ار ان اي، چې میسنجر ار ان اي نه مخته شی جوړیږي موسی کله هغه ترانسلیټ شي جوړیږي موسی پروټین جوړوي. نو دا شی کوم څه جین دی هغه نمایر کوو سیسټرون. څه نمایر کوو؟ سیسټرون. اوس پام کوئ مولا کله جین ایکسپریس شي هغه چې جوړوي مخته پروټین جوړوي او نان کوډینګ ار ان اي جوړوي. اوس دا درې کوم دي دغه درو کې 1 2 3 دغه درو کې دغه فار ایگزامپل ډي ان اي دی خاص جین وو چې خاص جین مو سمخته درې چې جوړ شوی ار ان اي جوړ شوی. اوس دغه درو کې کوم جین ته مو سیسټون ماویر کوو چې هغه مخته چې جوړوای شي پروټین جوړوای شي. ها اور ار ان اي څنګه ار ان اي دی اوس متوله اور ار ان اي کوم دی مغه مخته کوم څه اور هغه د مسا ار ان اي دی مغه مخته ترانسلیټ کیدا شي پروټین جوړوا شي مخته یا کوم څه ترانسفر ان اي دی مغه مخته چېږي مسا ترانسلیټ کیږي نه دا باندې کیږي. کوم څه سیسټرون دی سیسټرون مغه نه جوړیږي مسا میسنجر ار ان اي صرف اندا سیسټرون کوم دی مغه یو خاص پروټین د پرغه چور کیوي سیکوینس ورکیوي. صحیح دی. نو کوم څه دغه میسنجر ار ان اي کوم دی مغه صرف مخته رایبوسوم ته لاړ شي بیا ترانسلیټ کیږي مغه مخته خویا بیا مطلب جین ایکسپریشنز کوم دی موسی داسې پروسس دی چې هغه کې موسی دغه ډي ان اي کې کوم انفارمیشن دی مغه نه یو چې جوړ شي فنکشن ا فنکشن چو کوي هغه میسنجر ار ان اي مخته چې جوړ کی پروټین چې کوي فنکشن کوي او نان کوډینګ ار ان اي جوړ کی نه اور کوډینګ ار ان اي کوم دی موسی یو موسی ار ان اي دی یو موسی چې دی ترانسفر ار ان اي. صحیح دی. نور کوم وکسو یو هیومن سیل کې یمو کوم هیومن دی یمو کوم باډي دی مور دین 100 کوم سا کوم ار ان اي دی مغه موسی موجود دي مور دین 100 ار ان اي موسی شته دي خو کوم څه د خاص کوم یا یو مغه کې مدا یو ار ان اي بیا یو میسنجر ار ان اي بیا یو موسی ټي ار ان اي ترانسفر ار ان اي بیا یو د جین ایکسپریشن مو سمپل دا ولا چې کوم څه د یو جین کې کوم انفارمیشن وی مغه چې شي مغه کوم کوډ دی مغه مخته یو فنکشن ته کنورټ شي ا فنکشن چې دی پروټین ته یا نان کوډینګ جین ته کنورټ شي چې مغه کوم څه یو ترانسفر ان اي راغو یو څه کوم څه ار ان اي راغو. اوس څور ارګانیزمز دي د دنیا کې ټول کې یو بیسیک میکانیزم کیږي فار ریډینګ اور ایکسپریسینګ د جین
کوم فار ایگزامپل دا ډي ان اے دی دین چې موږ دغه جین دی فار ایگزامپل دا بل جین دی موږ اوس د جین کا چې موږ خاص سیکوینس دی خاص امینو اسید سیکوینس ورکوي د څوره لیوینګ ارګانیزمز دي هغه کې یو بیسیک میکانیزم کېږي چې هغه جین کې کوم انفارمیشنز دي صحیح دی هغه چې کې ریډ کی اغه نه بعد کوم دی هغه چې کې ځان ایکسپریس کی هغه سنټرل هغه بیسیک میکانیزمز ته منویر کوو سنټرل ډوګما څه منویر کوو سنټرل ډوګما ته څول زینب ته له میسج دغه وکسو نو څوره بیسیک میکانیزمز دی هغه چو کوي سنټرل ډوګما کوي نو یو ساينټیسټ مساز هغه نه باندې مسا فرانسیک کریک فینسیک کریک کوم دی فینسیک کریک CRICK کریک دی 1958 کې ټول اول د بیسیک میکانیزمز کوم دی سنټرل ډوګما دای پیش کو چې څوره لیوینګ ارګانیزمز دي مغه یو خاص طریقې سره کار کوي چې هغه ته د نمایر کا سنټرل ډوګما او د سنټرل ډوګما چي دی د کې چې کوم دی مسا دغه فرانسیک کوم دی دا ولا چې کوم سا ډي ان اے دی د مسا یو خاص چي دی جین دی چې مغه جینز کوم دی یو خاص انزایم رچی مغه ریډ کوي د ډبل سټانډرډ کوم ډي ان اے دی مغه چې کوي سنگل سټاند ته کنورټ کوي چې د کې مسا چي دی میسنجر ار ان اے د اوس خایو ډیټیل سره څنګه جوړیږي نو دی پروسس ته مغه څه نومایر کا فار ایگزامپل ټرانسکرپشن به ویل کا چې کوم دا جین دی د نه پوهه مسا خاص انفارمیشن وو ټرانسکرپټ وو ریټن فارم کې هغه چې وو انفارمیشن وو هغه انفارمیشن ریډ کو هغه ډبل سټاند کوم دی هغه سنگل سټاند ته کنورټ کو دی پروسس ته منویر کا ټرانسکرپشن یو سټپ خدا کیږي اوکې سنټرل ډوګما کې او څه کله د میسنجر ار ان اے جوړ شو صحیح دی سنگل سټاند ار ان اے جوړ شو اوس چې کېږي دغه میسنجر ار ان اے کوم دی د کې کوم انفارمیشنز دي مغه چې کوي ترانسلیټ کیږي اوس مغه چې کوي یو فینوټایپ شکل ور کوي So the process of نمایر کو translation good دویم څه مثال translation او translation کو دی مغا جوړای مثال پروتین او څوره پروتین دی مغا چې کوي ایمو کوم سټرکچر دی مغا جوړوي یا ایمو څوره فنکشنز دی مغا چې کوي پرفارم کوي نو دا مو یو بیسیک میکانیزم دی سر ټول څوره لیوینګ ارګانیزمز دی بیسیک چره میکانیزم دی چې څوره مثال لیوینګ ارګانیزمز دی ټولو کې د کیږي صحیح دی نو سنټرل ډوګما کوم ولی کو ډیفینیشن څنګه مو ډیفاین کو نو کوم مثال سنټرل ډوګما دی کای دی ډیفینیشنز تاسو ولې کو نو مو لیکا شو د سنټرل ډوګما The central dogma is the process you do see process there process by which څمغه په ذریعه چې د کېږي دا instructions کوم هدایات دي کوم کوډز دي کوم انفارمیشنز دي صحیح شو ان ډي ان اے چوکه ډي ان اے کې چی فارم کی دي جین فارم کی دي اور کنورټډ ماغه مو چیک کو کنورټ کو چې ته کنورټ کو انټو فنکشنل پروډکټ تو چې د بورډ تر ماره سوې به ولیکل سي نه کیږي into functional product څنګه ته منویر کو پروتین چې د مسا سنټرل ډوګما کوم د مسا چې ده is the process this process there by which څنګه په ذریعہ the instructions in DNA هغه DNA کوم instructions دي مغه چی فارم کړي مسا جین فارم کړي or converted مغه مو چې کو کنورټ کو into functional product
یو فنکشنل پروډکټ ته او دې کې مسا دوا سټیپ چې دی مسا انوالوز دي یو سټیپ ته مال کې نومایر کا ترانسکرپشن دویم ته نومایر کا ترانسلیشن دې ته ویل شي سنټرل ډوګما دا ټولو کې کیږي اوس تاسو ته مو بګا وخیلو کوم لیکچر وخیلو مسا چې کیږي دا ډي ان اي ده ډي ان اي دینه جوړ شو مسا میسنجر ار ان اي او دا ځکه جوړ شو مسا پروتین اوس پان کوي موسا یو داسې پروسس شته چې هغه اوريدي ایکسپلین کو ډیټیل سم واخلو چې ډي ان اي نه ډي ان اي جوړیږي څه نه وایو ریپلیکیشن څه نه وایو ریپلیکیشن اوس یو بل موسا میکانیزم شته سټوډنټس کوموله چې ډي ان اي نه ډي ان اي نه چې جوړیږي موسا ار ان اي جوړیږي فور ایگزامپل ډي ان اي نه د ار ان اي جوړیږي موسا نه باور کا ट्रांसक्रिप्शन अब अमेरिका څنګه अमेरिका ट्रांसक्रिप्शन اوس مو سه بل میکانیزم شته چې ماغه کې کوم کیسته دی ار ان اے نه ډي ان اے جوړیږي چوک وای څه نه باید چې کله ار ان اے نه ډي ان اے جوړ شي Reverse transcription, sir. ریورس ट्रांसक्रिप्शन د ریورس ट्रांसक्रिप्शन में चौकी کیږي چوک وای هغه کې سر یو چې بیکټیریا نه ریورس ट्रांसक्रिप्शन تو شرط را په لوشو چوک وای بکټیریا نه کنه زینب بکټیریا همو بخاده وایرس ګډ رباب کوم سا وایرس کې استثیر وایرس ویلی چې زنا کوم سا وایرس وی هغه کې کوم جنټیک انفارمیشن هغه چې کې مسا ار ان اے کې وی چې کې وی ار ان اے کې که فور ایگزامپل یو ار ان اے وایرس ته چې کله هغه هیومن ته نوځي نو هیومن کې جنټیک انفارمیشن چې کې دی مسا ډي ان اے کې دی نو ار ان اے چې کوم د ما ډي ان اے سره کوم دی بایندینګ نشي کوای کنه نو چې کوي وایرس اول دی ار ان اے نه ډي ان اے جوړوي بیا کله ډي ان اے جوړه کی هغه نه بعد کوم ډي ان اے د مغه هوست له کوم ډي ان اے دغه سره بایند کیږي دا ځکه ریورس ट्रांसक्रिप्शन صرف اور صرف مولیدای شو اچو کیس کې صرف اور صرف وایرس کیس کې نور مسبل کنډیشن نشته نو سټوډنټس کوم څه مخته پروسس دی مغه د مسا ट्रांसक्रिप्शन کوم پروسس دی ट्रांसक्रिप्शन خو ट्रांसक्रिप्शन کوم دی تاسو ته زه جنرال خبرې کوم مګر دا کوم پروسس دی مغه نه تاسو پوه شئ اول خبره کوم دی سټوډنټس تاسو ذهن کې مین خبره کومه ده تاسو ذهن کې کوم دی هغه تاسو ته میلیو جین سټرکچر مغه به تاسو ذهن کې وی کني مغه نه بغیر دغه کوم پروسس دی مغه نه پیږي تاسو کزوین د مسچې دی 5 پرایم دی د بچي 3 پرایم وي دی بو اپوزیټ چې شي مسا 3 پرایم دا چې شي 5 پرایم فور ایگزامپل مداوله د چې دی مسا د یو جین دی چې دی جین اوس د جین کوم دی زه تاسو د لپاره د جین لکچر کوم غټاو ان دا مرکز کوم دی فور ایگزامپل زره خو دا جین چې کو اوس غټ کو او وړو کې کوم سیگمنٹ مغه چې کو غټ کو صرف جین مو غټ کو هو چې مغه مسا یو اینډ کوم دی یو اینډ نن د لیکل نه کوي دا غپین یو اینډ کوم دی مغه چې دی 5 پرایم دی بل چې دی 3 پرایم او جین خبره کو ډي ان اي خبره نه کوي د ټول کوم دی مسا ټول دغه ډي ان اي مسا جین نه وي صرف خاص سیگمنټس په مغه مسا چې وي جین وي دا چې دی 5 پرایم اوس تاسو سره د لپاره از چې کوم سمپل لاینینګ ډرا کوم جین والا فور ایگزامپل دا یو جین شو صحیح شو دغه چې شو مسا جین ډبل سټانډرډ دی 5 پرایم 3 پرایم 3 پرایم 5 پرایم اوس تاسو کاسو تاسو څوره یادوش تیز ده تاسو ته ویلی وو چې جین مسا دوی مین حصے دي هغه مین حصے کومي کومي چوک وای
جین سټرکچر کې ویلي وو جین مسا دوه حصے دي یو مسا چې وو ریګولیټری ریجن بل چې وو چوک باید ویم تاسې به صرف کوم یو کنه تاسې سبق پیردوالی دی پیردوالی به دی کنه تاسې جین کوم سټرکچر دی مغا ته نه دی پزلو د ملاوی تو سبق پیردوالی دی تاسو ته ویلي وو جین مسا دوه سټرکچرز دي یو ریګولیټری سټرکچر وو یو مسا سټرکچر وو یو مسا چې وو سټرکچر ریجن وو ریګولیټری ریجن مسا دوه ریجن وو چیټ باکس دی کې ها زینب زړه ته لیکل د کوم ریګولیټری کو د مسا دوه ریجن وو ایو ته منویر کړی وا ایو ته منویر کړی وا څنګه منویر کړی وا پروموټر ټرمینیټر ګډ اواز سر کې چیر مسا دا فور ایگزامپل دا کوم دا ریډ ولا ده دا مسا پروموټر پی کوم مسا دا کوم د چیر مسا ټرمینیټر دا چیر مسا ټرمینیټر دا چې مسا د مانځ ولا سټرکچر ریجن وو دا چې وو سټرکچر ریجن ام دي چیک والو ایمو کوم سټرکچر دی مین پارت اندا وسه وو سټوډنټس ډیر کوم دی تاسو به سوچ کوئ وسه مخته څو خبرې کوو چې هغه تاسو هغه ځکه نوی کړی ویل به نه پیډونه دا د مسا پروموټر ریجن دا د مسا مین سټرکچر ریجن دا څه کوم مسا چیرې ټرمینیټر ریجن وو سپام کوي سټوډنټس کوم مسا د لاین مواله ده کوم ځکه دغه پروموټرز کوم دی مغه د ختم کیږي دغه دی چې تم نمایر کوو دغه ریپرزینټ کوو 0 سره دی چې تم نمایر کوو region of initiation of RNA سنویر کوو region of initiation of RNA یا start site of RNA دغه ځینه مختبه RNA جوړیږي ویلي چې مو کوم دغه سټرکچر جین وو صرف دی چې کولا DNA کنورټ کولا چې تا RNA طرفه صحیح شو اوس دینه د طرفه 0 نه د طرفه کله څو سوچ وکوي 0 نه کله د طرفه څو مغه چې کی طرفه څو ماینس طرفه -1 -2 -3 -4 راځي وسی کوم د 0 نه مو چپی طرفه راځو دی حصے ته منور کو اپ سټریم څنګه کو اپ سټریم اوس 0 نه د سره په کلر راځو مغه کوم طرف راځو د سره په هی طرفه 3 پرایم طرف راځو د چه ده 3 پرایم دی ته منور کو صحیح شو ډاون سټریم ډاون سټریم اوس پام کوئ سټوډنټس موسا چې کوم مین انزایم دی مغه څنګه باندې موسا چې مغه ټوله چې کوي ترانسکرپشن کوي مغه موسا RNA پولیمریز چې موسا RNA پولیمریز اوس به خبره کو RNA پولیمریز ولا صحیح دی نو کوم څه RNA پولیمریز سټوډنټس اول دین ځون پوي کو که دغه چا RNA پولیمریز ځون پوي کو د مکمل کوم پروسس مغه سون د مخته پلس د کوم جین ولا سټرکچر دا ضروری دی صحیح دی اوس پام کوئ کوم څه RNA پولیمریز دی د کی مسا څلور سب یونټس دي دې سټرکچر خبره کووس بیسیک سب یونټس مغه څو دي مسا څلور دي څو دي مسا څلور یو دي مسا الفا بل ده بیٹا پرائم اخیری دي مسا سیگما فیکٹر یا سیگما یونٹ دا څلور کوم ده فور ایگزامپل تاسو سمپل تاسو په ولې لپاره دا مو چې یو انزایم ده ای دی وای څه چې فور ایگزامپل الفا
دا چې فور ایگزامپل بیٹا دغه چې دی بیٹا پرایم دا چې دی کوم څه سیګما دی څه شو اوس پام کوئ د دې چې دی سټرکچر دی اوس د کوم موال درې حصې دي چې کې راغو بیٹا الفا بیٹا بیٹا پرایم دي ته منمایر کوو دغه درو سټرکچر ته څه بیل ادا درې وي کور انزایم څه نمایر کوو کور انزایم او د کور انزایم کوم د مخته چې کوي کوم سا پولیمریزیشن دی مطلب مخته کوم سا الونګیشن کوم فیز دی ډي ان اے نه اور ان اے انداز جوړي دا درې سټرکچر پوت شو سیګما د سیګما بیلا دې څه کار دی سیګما فیکټرز کوم دی مغه اندی اور ان اے پولیمریز تا اور ان اے پولیمریز چې کوي د کوم پروموټر دی چروشا تاسو د پروموټر دی پوری بوزو چې کله پروموټر دی پوری راولي انا بعد څه شو د کوم سا د غدري سټرکچر سیده مخته چې کوي سټیټ جوړي د غزي کې اوس د سیګما کوم دی سیګما دی سیګما صرف دوره کار وو څه شو چې کوم سا د اور ان اے دی دی ته وای څه شو چروشا کوم پروموټر د مخشه باند شو څه باند شي سیګما ته بیل شي اغنا بعد کور انزایم کار د مخته سټیټ جوړواله مطلب د سیګما فیکټرز کوم دی یا سیګما سب یونټ د کوم اور ان اے پولیمریز کې ورکی دی دې صرف څوره کار دی دې ته کوم مالیکولز ریکوایرډ درې ضرورت ہوتا فور اور ان اے تا required for RNA polymerase to bind to the promoter چې کوم پروموټر دی هغه سره صرف چې ته بایند شه بس نور مو کور نه دی نور ته پوښه ته خپل کار پوښه اوس دغه درو ته منمایر کا کور انزایم چې کوي مخته سټیټ جوړي سیګما فیکټر څه کار وو څنګه انزایم رواني سي پروموټر ریجن پورې چې کی بوزي اغه بعد د سیګما فیکټر د بیل شي چې مو کور ختم شو مو صرف کار درو وو چې پروموټر ریجن پورې چې کوم تاسو بوزو که سیګما فیکټر نه وي د اور ان اے پولیمریز پروموټر طرف نشي تلای کار نشي کوي د سیګما فیکټر ډیر ضروری دی اندا وته هي سروشه پروموټر ریجن دا دی او ته چې وکه خاص طریقې سره یو میسنجر اور ان اے جوړ کا اوس دغه څلور ته کمباین بسیایو هغه درو ته هموله کور انزایم دغه څلور ته مکمباین یو هالو انزایم څنماویر کا هالو انزایم کدا دریوی کوم انزایم شو کور انزایم کدا څلور وی څنمای شو هالو انزایم صحیح ده اوس چې کوم سا اور ان اے پولیمریز ده دین لفظون په یو چې کوم سا اور ان اے پولیمریز ده اصل کې دې کوم کارونه دي اول خبر ده سټوډنټس کوم سا اور ان اے پولیمریز ده دا تو سیده شکل لیکل شوی ابریویشن اور ان اے پی پولیمریز صحیح شو یو خدا شو ابریویشن دا شکل لیکل شوی اور ان اے پولیمریزیشن صحیح ده دې دوی نه میس کوم دي مغه دوراشتول چې مغه زیات سپیسیفیک یادي مغه کنه ماز توخه دې کوم سم می نماز کومه ده مغه دې مسا ډي ان اے ډایرکټډ اور ان اے پولیمریز دا دې چې د مور سپیسیفیک نه باندې یو بل نه چې ده ډي ان اے ډیپندنت اور ان اے پولیمریز ویلی دا نه ویر کا ځکه نه ویر کا چې اور ان اے پولیمریز همیشه د پاره ډي ان اے ولا کوم سټاند د مغنی ډیپند کوي اوس ډي ان اے خدمت سټاند دي کوم ډیپند کوي دا بیا خیو بیا د دمو څه وی دینه میوي اوس دین انزایم کرونا چې مغه ډیر ضروری دي
چې هغه چې زده شو چې مکمل کوم پروسس دی هغه زده شو چې هغه دا خبر ویل ته کوم چې کله سبیل ز مکمل د پروسس ته کوم صحیح شو د بیا کله زده خیو چې اول سټپ چې د انیشیشن سټپ ته دا هغه کې ټول خبره به کلیر شي تاسو بیا نو اول کار چې دی دی اول کار دی چې ریډز ټمپلیټ سټاند اوس ټمپلیټ سټاند کوم دی دا به سبیل خو بیا څو ست وخت بیا ګاډ باډ کیږي اول کار چې دی ریډز ټمپلیټ سټاند دویم کار چې دی اوپنز ډي ان اے اوس کته چې د بزلوي مو چې وخیالو ریپلیکیشن وخیالو ریپلیکیشن کې کوم ډي ان اے او مغه چو انوایډ کوله هغه کې دوه انزایم وو سم مختلف انزایم وو هغه کې څه نه ماموسا ډي ان اے چو اوپن کوله زر راوي ټایم کام دی چوک وایي جی گیریس کوله گیریس کوم دی باغه متول